بسم الله الرحمن الرحیم. غیر جان تاسو ته مخاطب یم. په د نننۍ ویډیو کې د خپل کاروبار په باره کې زه تاسو ته عرض کول غواړم د پاکستان اقتصادي حالت هر وخت اکثر له متاثر وي او په دې کې زمونږ زیات تر دا نوي کول چې دی هغه په دقه سوچ کې وي چې موږ ته به نوکري کوم ځای کې ملاویږي. موږ د نوکریانو په سوچ کې د ورکوټي نه زمونږ ذهن سازي داسې شوي وي. زمونږ والدین هم اکثر له موږ ته هم دقه وایي چې یاره تاسو به نوکران کېږي او سرکاري جاب به تاته ملاویږي. د هغې دپاره بیا موږ خپلې هلې ځلې هم کوو، تعلیم هم زمونږ هم د هغې په بیس باندې وي. تر د پی ایچ ډي پورې موږ هغې باندې لاړم شو، هغې نه پس بیا موږ ته نوکري ملاویږي. نو بیا هغه نوکري کله ناکله زمونږ د هغه خپل سوچ په مطابق باندې موږ ته ملو نشي. یو دویمه خبر اکثر له زمونږ بعض نوجوانانو ته د دې خبرې اندازه نه وي چې زه په کوم فیلډ کې فټ یم یا نه یم، یا زه په دې لاره باندې چې روان یم دا ټیک ته ما دپاره او که نه ټیکه. اکثر له بعض پروفیشنز چې کوم دي هغه موږ د خپل ځان دپاره په دې وجه باندې اډاپټ کړو چې یاره په دې کې کمپیټیشن کم دی. هغه زمونږ که خوښه یو که خوښه نه وي خو هغه طرف ته مونږ هغه وجې نه لاړ شو. د دې مونږ ته اکثر له مسله راشي بیا ځکه چې هغه بیا د زړه نه کار نه کوي. تاسو په زیاتره په سرکاري افیسونو کې داسې کسان کتلي وي د ځای نه خوځي نه چشمې یې په دې پوزه باندې لګولي وي، داسې درته وګوري او بیا درته داسې پاس وګوري او اکثر نه در سره خبرې هم نه کوي. دا هم په دقې وجه باندې چې دا دې ته د پروفیشن ته دې په خپل زړه باندې نه راغلي. دا یا چا برتي کړي وي یا پلار چاته سفارش کړي وي یا په خپله چېرته د هر ځای نه چې پاتې شي نو سیکرټریټ ته راننوځي. نو اکثر له بیا په دې سیکرټریټ کې اکثر له مونږ ته په دې افیسونو کې بعض داسې کسان بیا مونږ ته په مخې باندې راځي. نو خپل کاروبار ته ترجیح ورکې. د خپل کاروبار انتها باندې فواید دي. د خپل کاروبار په باره کې نبی علیه السلام فرمایي چې الله پاک لس برکتونه دی دنیا ته راکوز کړي دي او په هغې کې 9 برکتونه الله پاک په خپل کاروبار کې ایښي دي. یو برکت بیا په ټوله دنیا باندې په نور پروفیشنز کې چې دي هغه تقسیم شوي دي. نو علما کرام فرمایي چې په هغې کې دا نوکري هم شامل ده. نو نوکری والا کس چې کوم دی هغه محدود وي، د هغه وسایل محدود وي، هغه اکثر له چې کوم دی هغه باونډ وي په ډېرو خبرو کې او که ښه ډېرې پیسې ګټي خو د میاشتې تر د اخره پورې بیا هغه سره په هغې کې اسم پاتې نه وي او یکم باندې نظر وي، په الله باندې نظر نه وي، د الله په وسیع رزق باندې نظر نه وي، په یکم باندې نظر وي او عمدقې باندې یې سوچ وي چې زما تنخواه به څنګه زیاتېږي او د تنخواه کې به څنګه. بل اکثر له به تاسو کتلي وي چې د دنیا مالدار ترین کسان چې کوم دي هغه کم چې تاسو نوم رخلی هغه که د پاکستان وي که هغه د هندوستان وي که هغه د دنیا د هر ګوټ وي هغې کې به څوک هم نوکر نه وي. نوکر والا کس چرته هم دغه ځای ته او د سټیج ته نشي رسېدی. نو د دې لپاره زه په خپله ذاتي طور باندې تاسو ته دا سجیست کوم، د دې تاسو ته مشوره در کوم چې تاسو کاروبار طرف ته راشي او په کاروبار کې موږ د کرونا نه پس د دنیا محدود شوله، د دنیا راغونډه شوله، د دنیا مونږ ته اوس داسې شوه چې په پلیټ کې مونږ ته پرته ده. نو دې نه ښه دا ده چې تاسو امازون طرف ته راشي او په امازون کې تاسو انویسټمنټ وکړئ، په خپلې وکړئ، په خپلې سرچ کې، په خپلې سټډي کې د دې کلاسز واخلئ او هغې کې وګورئ تاسو چې را په دې کې مونږ په کم طرف ته تللی شو او کم قدم پکې اخیستی شو، په کم سیس کې به زه کامیاب یم. دا ټولې خبرې اوس نن سبا په نیټ کې دا ټول هر څه اویلیبل دي. ایون دا چې په دې پښتو په دې ژبه کې تاسو ته کلاسز او په هغې کې بعض کسان داسې دي چې هغوی تاسو ته هغه د ټیوټرز په طور باندې هغه یو سیز یو خانه یو خبره د باریک بینۍ نه روباسي او تاسو ته ښکاره واضحه کوي. نو په کوم ځای کې چې تاسو کوم ځای کې څه ډاوټ سي، په کوم ځای کې ستاسو څه داسې سوالیه نشانات وي یا داسې خبرې وي چې هغه ستاسو ذهن نه ایکسپټ کوي، نه مني، ذهن هم په هغې باندې کار نه کوي، هغه ویډیو سرچ کوي، ویې ګورئ، په خپله به تاسو ته پته ولګي چې په هغې کې څه خبرې دي، لکه هغه به تاسو ته هغې کې کلیر هم شي او په هغې کې به تاسو ته د هغې وضاحت هم وشي. نو زما په خپله ذاتي طور باندې دا تاسو ته سجیشن دی، دا تاسو ته مشوره ده د ورورولۍ چې یاره تاسو امازون طرف ته راشئ. را روان وخت د دقې دی، را روان وخت هم د دغې دور دی. دا به مونږ که زړه مني او که نه مني مونږ به دغې طرف ته ځو، لکه څنګه چې مونږ بایومیټرک طرف ته لاړلو زړه مني او که نه مني، مونږ انډرایډ طرف ته لاړلو که زړه مني او که نه مني. نن هر چا سره انډرایډ فون دی، که دا انډرایډ ټیکنالوژي مونږ نه وای اډاپټ کړی او اوس هم مونږ د نوکیا والا او مکه د کیپیډ والا سیټونه استعمالول، نو آیا مونږ به اوس په دې نیټ کې په هغه ځینو ته او هغه خبرو ته زمونږ دغه وو رسایي به وه چې کومه رسایي اوس زمونږ الحمدلله کوم ځای ته چې رسېدلې ده د ګوګل په دغه باندې په نقشه باندې یا د وټسپ په دغه باندې دا ټول هر څه د انډرایډ د وجې نه ممکن شو. نو دغه شان د امازون د وجې نه هم دا هر څه ممکن کیدی شي.
نو زه تاسو ته خپل د خپل پلیټ فارم نه دا ریکوست کوم چې تاسو دام ټچ کې وی ګوره خپل په کم زینو کې چې تاسو ته کم ځای کې څه ډاوټ شي نو په هغه باندې ویډیوز ګوره او د هغه ځای نه د هغه چې کم خبرې خلا تاسو په ذهن کې وي هغه خلا د هغه ځای نه پور کې ان شاء الله نور ویډیوز هم که خیری په دې باندې زه تاسو ته ان شاء الله په جنوري کې بیا که خیری زه تاسو ته ویم او په هغه کې به زه تاسو ته بیا هغه تفصیل بیانوم چې کم طریقو سره تاسو په دې کې ارنینګ کولی شئ او په کوم طریقه باندې به تاسو دې کې انویسټمنټ کوئ خوشاله او بریالیو سے د لوی الله پامان